السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټولو ملګرو په خدمت کې مې یو عرض کو چې څنګه تاسو ته پته ده نن 1 سپتمبر 2023 دی او د نن نه به اکثر سکولونه او کالجونه دوباره کولاویږي. د میټریک ریزلټ آوټ شوی دی څو ورځې مخکې او اکثر زموږ ماشومان به داخلي چاب اغوستي او څوک په الي نن سبا کې په فرست ایئر کې په کالجونو کې او په سکولونو کې. نو زمونږ هغه ماشومان چې هغوی په ټوپۍ کې په ثوابۍ کې یا داسې په خواوشا علاقو کې داخلي الي نو او د هغوی تعلق د ګدون سره دی، امازۍ یا تینول علاقې سره دی یا نور داسې د لرو ځایونو ماشومان دي چې هغوی په ټوپۍ ثوابۍ دي علاقو کې په کالجونو کې اډمیشن الي. نو هغوی ته یو بنیادي مسله د رهایشي چې کوم د لرې ماشومان دي هغوی روزانه خپل کورونو ته تلی راتلی نشي، نو هغوی بیا دلته چې کله په کالجونو کې داخلي والي نو بیا په پرایویټ هاسټلو کې یا پاتې کیږي او یا بیا په پرایویټ کمرو کې پاتې کیږي. چونکې په دې ټوپۍ خواوشا علاقو کې پرایویټ هاسټلې هم ډېرې کمې دي، نو اکثر هلکان چې دي نو هغوی بیا پرایویټ کمرې ځان له نیسي او په هغې کې پاتې کیږي. د هغې کې دوه مسلې راپېښېږي دي ماشومانو ته. یو خو دا چې نن سبا مهنګایي ده، تاسو مونږ ټولو ته معلومه ده، او پرایویټ کمره او بیا هغې سره د خوراک کومه خرچه چې د ماهانه راځي نو دا ښه کافي خرچه وي. نو زمونږ د غریبو خلکو دپاره خاص طور باندې زمونږ د ګدون او د تینول خلک اکثریت غریب دی، نو هغوی دپاره دا خرچه برداشت کول هم یو مستقله مسله وي. او د دې نه غټه مسله چې کومه ده هغه اخلاقي ده. دا هلکان چې په دې کمرو کې پرایویټ کمرو کې پاتې کیږي نو چونکې دی یو دم یو فری کولاو ماحول ته راشي، د مشرانو هغه نګراني د دوی نه ختمه شي، نو دا تجربه کې دا خبره راغله چې دا هلکان عموما په نشو باندې بیا واوړي، د چرسو او د سیګرټو په نشو واوړي. نور پکې ډېر داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې دوی غیر اخلاقي سرګرمیانو کې بیا ملوث شي. نو د دې په وجه صرف دا نه چې د دې هلک هغه مستقبل خرابیږي یا د هغه د کور والو ته نقصان دی، بلکې دا زموږ پوره معاشرې ته نقصان دی او زموږ یو آینده نسل چې دی نو دا خرابیږي. نو د دې لپاره موږ په ټوپۍ کې په خپله مدرسه کې جامعه امام محمد کې د کالج د دې ماشومانو دپاره د فری هاسټل بندوبست کړی دی دې پیرې الحمدلله. نو چې کوم هلکان په فرست ایئر کې په ټوپۍ ثوابۍ خواوشا علاقو کې داخلیږي نو دی په ټوپۍ کې په جامع امام محمد کې په فری هاسټل کې فاتح کیدی شي. په هلته کې به دوی نه هېڅ قسم څه چارجز څه ماهانه څه پیسې هېڅ هم نه اخیستلی کېږي. کھانا پینا رهایش چې کوم الله تعالی ورکوي نو هغه به فری دی ته میلاویږي انشاءالله، هېڅ قسم څه فیس میس به پکې نه وي. او دویمه دا چې دوی ته به چونکې د مدرسې ماحول به نو زه دا غیر اخلاقي سرګرمیانو کې به د هلکان نه ملوث کېږي. سهار به دوی ته 20-25 منټه د قرآن مجید د تصحیح دپاره قاري صاحب هم ورسره پیرډ اخلي. نو زه چې د کومو ماشومانو په دې کې قرآن مجید ناظره نه ده ویلې یا پکې څه کمی دی نو هغه به هم پوره شي. او ماښام کې به دوی سره د نیمې ګنټې یو مختصر کلاس اخیستلی کېږي چې په هغې کې 24 ګنټې زندګۍ دپاره کوم علم پکار دی، د لمونځ د روژې د جنازو، نو دا سبقونه او دا بنیادي مسایل به دوی ته ښوولی کېږي. او نور به دوی خپل د سکول چې کوم سټډي د هغه د کوي فری هاسټل به یې هغې کې پاتې کېږي. نو زه دې سره به دا شي چې زموږ د مستقبل دا نسل چې کوم دی نو دوی به د اخلاقي برایانې چې کومې دي نو دې نه به انشاءالله محفوظ وي. نو ستاسو د ټولو ملګرو په خدمت کې مې عرض دا کوو چې ستاسو خپل ماشومان رشته داران چم ګاونډ کې یا کلیوالي او هغوی ټوپۍ ثوابۍ خواوشا علاقو کې داخلي الي نو هغوی ته را پیغام ورسوئ چې بځای د دې چې هغوی پرایویټ کمرو کې بیا پاتې کیږي یا پرایویټ هاسټلو کې پاتې کیږي نو هغوی دې راشي او موږ سره دې په جامع امام محمد کې په فری هاسټل کې پاتې شي. یو خو به د ماهانه چې کوم فیسونه دي د هاسټل هغې نه به هم بچ شي، او بله دا چې زه دیني ماحول کې او پاتې کیږي نو د ډېرو اخلاقي برایانو نه به هم چې دی نو محفوظ وي. نو دا پیغام مې د ټولو ملګرو په خدمت کې کو چې یاره تاسو دې کې موږ سره هیلپ وکړئ او دا پیغام زیات نه زیات چې دی نو دا خور کوئ. په ټوپۍ کې زموږ مدرسه چې ده جامع امام محمد دا سلیمان خیلو جبر کې ده، جبر سلیمان خیل ورته وایي، او معلومول انتهایی اسان دي. عاصم سی این جي په ټوپۍ کې مشهور ظاهر مشهوره سی این جي ده، نو عاصم سی این جي ته بالکل مخامخ دا مدرسه ده. نو دا پیغام زیات نه زیات ورسوئ چې د کار خیر کې تاسو موږ سره شریک شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.